او ګوره د حضور مبارک یو بیبی دا صفیه بنت حی دا یهودو نه راواده ده او یهود د اسلام بدترین دشمنان دي، بدترین دشمنان. دا صفیه چې کومه ده صفیه، انس ابن مالک فرمای سنن کبرا حدیث هم دی، امام بخاری حدیث هم دی، وی چې حضور مبارک سره دا مبارک فرمای وی چې حضور مبارک سره په یو سفر باندې ومه، ډیر خسته حدیث دی، په سفر باندې ومه او په دغه سفر کې نبی علیہ السلام مبارک نمبر ما سره لگا، ما سره به ورځ تیرېږي، ما سره به شپه تیرېږي. صفیه بنت حی فرمای مبارک فرمای چې زه حضور مبارک چې په کومه سورلې باندې کېنولې ومه، دا په ټولو کې خیسته سورلی وه، تیز او چابکه وه، د نورو بیبیانو په نورې بیبیانې مر سره وي، او دا د حجۃ الوداع په موقع باندې حضور مبارک ځان سره حج له بیبیانې په دغه سفر کې بولې وي. زما دا سورلی ډیره چابکه وه، ټولې سورلۍ کېناستې، زما سورلی نه کېناسته. یو کس یې رانیسي کېنی یا بل کس یې رانیسي کې نه کېني، اجماله ډیره سخته غصه راتله، او غصه راله ولې راتله چې ګوره دا سورلی نه کېني او حضور مبارک هغه ټیم ضایع کېږي. زما نمبر دی، نبی علیہ السلام را سره نمبر دی چې زه زر حضور مبارک له لاړه شم، حضور مبارک ما سره کېني، زما تادي وه، سورلی نه کېناسته، هسې مسته غوندې سورلی وه. او بیا د هغې نه پس وی چې ماله ډېره سخته غوسه راله. مبارکه فرمایي چې کله دا سورلی ډېره په مشکله باندې خلکو کېنوله او زه هغې نه راکوزه شومه، نبی علیہ السلام مبارک له رالمه، وی چې ما ژړله، بالکل سترګو نه مه اوښکې روانې وې. حالانکه مونږ او تاسو کوم الفاظ وي چې کله زما او ستا په وړاندې یو زنانه ژاړي، زما او ستا څنګه سلوک وي هغې سره، کوم الفاظ ماشاءالله ما او تا استعمالو، سره د تعلیمه، سره د سپینې ګیرې، سره د مشرانۍ، خدای دې داسې کا، خدای دې داسې کا، خله دې کولاو کړې او رمباړې شروع کړي او فلان، انداز ما او تا الفاظ دي. حضور مبارک څه الفاظ دي، بیبیانو سره به حیثیت خاوند څنګه و. صفیه بنت حی مبارکه فرمای چې مال حضور مبارک راغی، فجعل يمسح دموعها بيده، مبارک فرمای چې د خپل لاس مبارک باندې به زما د سترګې اوښکې پاکولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام. او ماته به فرمایل چې خیر دی، خیر دی، خیر دی، گزاره به دا سورلی وه، کله به چرته منډه کړه، کله به اوس کېناسته، ته ما ته راورسېدې، خیر دی، خیر دی، ماته به وي بار بار، ماله به نور هم ژړا راتله. دې خبرې به راله خوند راکاوه چې حضور مبارک په لاسونو باندې زما د سترګو اوښکې بار بار پاکوي. مبارک فرمایي چې هغې پورې په خپل لاس مبارک باندې زما اوښې پاکې کړې چې تر څو پورې زه خاموشه شوې نه وم. او بیا نن سبا دا کومه خبره چې کومه دا بعینه په نن زمانه کې داسې ده، په نن زمانه کې لکه مونږ او تاسو چې خپل کور والا ته گیټ کولاو، گیټ ما تا خپل کور والا ته چرته گیټ کولاو کړو چې گاډي کې کېنو، او ورونه مراته ګوري او معاشره کې بس کېنه چرته هلته ور کېنه، دا الفاظ دي که نه. صفیه څه فرمایي مبارکه چې ما سورلی خو داسې وه چې کله واپس دې ځای نه تلو که نه، حضور مبارک پرده وکړه، سورلی یې کېنوله دغه اوښ، او فرمایي چې حضور مبارک د خپل خپه مبارکه داسې راماته کوي، داسې زمکه باندې ولګوله، د خپل خپه مبارک یې راماته کا، او ما ته یې وفرمیل زما په دغې خپه مبارکه باندې خپه کېده او بره سورلی ته سور شه. د دغې مثال بعینه داسې دی لکه نن سبا چې مونږ او تاسو د گاډي دروازه گیټ خپل زنانه ته څنګه کولاو، دا مثال یې وی چې ما د حضور مبارک په خپه مبارکه باندې خپه کېښوده او زه سورلی باندې سوره شم. صفیه بنت حی فرمای او د هغې نه پس حضور مبارک بیا هغه ځای نه روان شو.